अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्ल साइलिन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़ाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मअरूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसअ्इर खद्दका लिन्नासि वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्दुद मिन सौतिका इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल खमीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ज़मा दुआ दा चे अल्लाह जल्ल शानुहु दी मूं ता द क़ुरान और द सुन्नत पोया राकी और बिया दागे द इबलाग और द तबलीग चे कम दे और पागे माने द अमल कौलो तौफीक राकी। कम आयात मुबारक चेस्ता सुमख के द सूरह लुक़मान 21 नंबर सिफारा और 17-18 नंबर आयात द औलाद द तरबियत सर द दे ताल्लुक़ दे च औलाद द बसंग तरबियत वर्के। यकीनन द औलाद तरबियत ज़मुंग द दीन द शोबाजात न यौ शोबा दा और गुदा क़ीमती सरमाया महफूज सातल और महफूजवल दा द इंसानी अक़ल तकाज़ाम दा। बिया द औलाद किरदार महफूजवल दा द ज़माने यौ हकीकत हम दे नो संगा चे तो यौ फसलू के क़ीमती फसलू करे और दागे लोबू न वर्के दागे निगाहदाश्त न के आगे सर न वर्के दागे ख्याल न साते नो बिया बदा फसलू शी आगा कामयाब शी आगा ताल च कम देस्ता द मेहनत से लदर की चरे हम नशिदर कवले द औलाद तबारक द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द फरमुदात च तो उगोरे न पता लगी च द रब ज़ुल जलाल द रहमतुनु और द नियामतुनु यौ गुल दस्ता दा और द अल्लाह द हुस्न फज़ल और द करम यौ हवाला दा। ज़क नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इमाम अब्दुल वहाब शअरानी पखपल किताब के कश्फुल गुम्मा के लिखली दी इदा वुलिदत लिर्रजुल जारियतुन कलच द इंसान यो इंसान ला अल्लाह
اغا پکور کې الله چې کم دین یو لور ورکی لور پیدا شي باس الله تعالی لها ملائکتن ایو کور کې لور پیدا شي الله جل شانه دغه کور ته فرشتي رولېږي د فرشتو یو ډله راشي یزبون البرکت زبن دغه فرشته د ځان سره برکتونه راغستې وي دغه فرشته د ځان سره سوغات راغستې وي دغه سوغات ورکولو دپاره الله دا فرشتې دې کور ته راولېږي ویقولون چې کله دا فرشتې راشي دې کور ته نو دا داسې وینا کوي ضعیفة خرجت من ضعیف کمزور مخلوقنا اللہ جل شانہ یو کمزور انسان پیدا کو ضعیفۃ یو کمزور زنانوا خرجت من ضعیف اے یو ماورکم کمزور معشوما اللہ جل شانہ د کمزور بدن اللہ پیدا کړلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی القیم علیہا معان الى یوم القیامہ سوک چې دغه معشومه دغه جنان نگادا شو کی دغه خیال ساتي دغه نگران جوړ شي قیامت پورې به الله دغه کور چې کم دینو مدد کوي نو پته ولګیدا چې لور راځي یو کور ته نو الله جل شانو سره لېږي هغې سره فرشتې را لېږي او هغه ځان سره سوغات راوړي هغه ځان سره چې کوم دی برکتونه راوړي نو دا برکت چې کور ته راځي نو دا د لور په لاره باندې راځي چې الله دې کور کې لور پیدا کړي وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ کله چې الله په یو کور کې یو نارینه پیدا کړي یو هلک پیدا کړي الله چاله چې کوم دی لوریانې ورکوي چاله زامن ورکوي چاله چې کوم دی الله زامن هم ورکوي لوریان هم ورکوي چاله الله چې کوم دی نو یو بچی هم نه ورکوي دا د الله تقسیم دی نو دا د الله انعام و اکرام شو که نه نو ځکه الله جل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا ولد للرجل غلام کله چې د چا کرا یو هلک پیدا شي باس الله تعالی الیه ملکا من السماء الله جل شانه د اسمان نا یو فرشته راولېږي خصوصي فرشته الله راولېږي لور پیدا شوه الله فرشتې راولېږي ډله راولېږي د فرشتو ډله او چې کله زوی پیدا شي نو الله جل شانه یو فرشته راولېږي دنیا ته دا کور ته راشي فقبل عینی دا ماشوم راوالی او د دواړو سترګو په منځ کې دا فرشته دا ماشوم چې کوم دی نو ښکل کي تندې ولا ښکل کي او چې کله ښکل کي نو دا فرشتې ورته وقال الله تعالی ويقرئك السلام اے ماشوما اے بختورا اے دی کور ته راتلونکي ماشوما الله جل شانه د باندې سلام وایي الله یقرئک السلام الله پتا باندې سلام وایي هغه لور سره الله برکتونه راوړي او الله جل شانه هغه کور ته سلامونه راولېږي چې کوم کور کې الک پیدا شي نو ځکه خو الله جل شانه اولاد چې کوم دی دا د نعمت یو ذریعه ګرځولې ده په دې باندې د الله شکر ادا کوئ شکر اوس د چا بچې څنګه د چا څنګه نو واورئ بچی مبارک اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرت ہر معشوم چې پیدا کیږي خود عیسائی سره پیدا کیږي خود یهودیانو سره پیدا کیږي
खुद हिंदुआनों कर पैदा कीगी, खुद सिखानों कर पैदा कीगी। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर माशूम च पैदा कीगी दा प फितरत द इस्लाम पैदा कीगी। अबवाहु युहव्विदानिही, ब्या द मोर दना द दुप्लार औ मोर ददुना। अबवाहु प्लार औ मोर ददगे माशूमना, युहव्विदानिही यहूदी ते जोड़े लिग्या दी, औ युनस्सिरानिही ईसाई ते नसरानी ते जोड़े लिग्या दी, औ युमज्जिसानिही या बिदीना मसूसियान दाते दा प्लार औ मोर जोड़ई। हर माशूम च पैदा कीगी नो दा ब फितरत द इस्लाम बाने पैदा कीगी। को मोर द चा यहूदना वा और प्लार द चा यहूदियू जो दे ब यहूदी घटेगी। को प्लार और मोर द चा दा से कम देनो ईसाइयू जो द दे ब ईसाई घटेगी। और को प्लार और मोर द चा महसूसियू च बदे के टोल दिनों न राची ला दीनौ बिदीनौ दगा इंदवानू सिकानू दहरियौ जबरियौ कदरियौ दा टोल च कम दे ब्या बदन दा कशे जोड़ीगी। नो हर माशूम च दा पैदा कीगी दा ब फितरत द इस्लाम बाने पैदा कीगी। हाँ वजदा यो खाली जाम दे कि तो तसवराड़े मुस्ता खुखरा और औलाद तबा सही ला रखे सही च कम देनो दीन ब होता है, कुरान ब होता है, हुकूकुल्लाह ब होता है, हुकूकुर रसूल ब होता है, हुकूकुल इबाद ब होता है। चिपाऊँ माने दा अल्लाह डेर हक दे बची बके ने दा अल्लाह हक माने पर दे बची मुझ बगरे के नखपल बची तो हम जाने मुझ का डेर कम भाई चागा बा बच्चे पदे बाने आमादा कड़ी च बच्चे वगैरह बामू ने ज़्यादा हक दफला ज़माना रे दा अल्लाह दा बाने हक दे दा अल्लाह हक अदा करा ब्या बोता हुकूकुर रसूल खैचे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर लुए बरकत थे और अल्लाह ता डेर ग्रान दे दा दीन चिकम दे हर तरीक़ा च तो इख्तियार दा बद रसूल पर तरीक़ा के रसूल तरीक़ा ने अल्लाह न मनी और ब्या हुकूकुल इबाद दा मा तर दे दा जमा रोर दे दा जमा प्लार दे दा जमा रिश्तेदार दे दा जमा मामा दे दा ठूल रिश्ते दा बहुत तो खे दा गे न पसपा स्ता कम दे हक खत्मीगी। ज़का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इब्तऊ अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। कला च माशूम द मोर सर पगी की मोर ब ला इलाहा इल्लल्लाह वई ला इलाहा इल्लल्लाह वई ला इलाहा इल्लल्लाह वई। गाने बजाने बद दे मख के न विद दे माशूमो अरे त बरा गड़ा चल न खई आगे त बच कम दे संदर चल न खई ते पखपला च कम दे खराब है तो बला इलाहा इल्लल्लाह व ताला मम खुद अजर दर कई और माशूम मम और च जमा मोर खुला इलाहा इल्लल्लाह वई दा खुदे रुचत कलिमे दी च दे वई ना गब द वक्त न च कम दे दा इज दकी खरा आखिर के च कला माशूम मुरीदा वमा वलकिनु मिन अल मौत चिकला और सड़े मुरीद आगा ख्वात बके ने आगा तबदान वे चिला इलाहा इल्लल्लाह व तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तो चिला इलाहा इल्लल्लाह वे न दा मड़े पखलब हम ला इलाहा इल्लल्लाह राशि द चा चुड़ुम्बी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह शवा और आखिरी कलिमा इल्लल्लाह शवा दखल अल जन्नह दा सड़े ब जन्नत तजी दा सड़े दा ब जन्नत तजी। तो तरबियत औलाद दा गोरा ढेर ज़रूरी देखा दा ढेर पखशान सर कवे अव्या बगिले न के और दे के ज़्याद दे ताल्लुक़ चकम दे द मोर सारा दे लार हो गरीब बारी व मजदूरी अक्सर प बार मलकुन की अवगा बार कारु की को द करतूतुन न खुजियात न खबरी की करना तो चा चिता
د بچی تربیت کړي نو لومبه کپنی بداته د مور او پلار میلاویږي بیا به رشتہ دار روسته راځي بیا به چې کوم دی دوستان روسته راځي بیا به اسکول او دا چې کوم مدرسه روسته راځي لومبه کپنی چې ماشوم ته میلاویږي نو دا د مور او پلار چې کوم دی نو میلاویږي نو وره امام ربی مدینه شریفه کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی امام ربی رای ورته ویل کېږي اب بنو امیہ کې د بنو امیہ د خاندان نه دیو او حضرت فروخ چې کوم دی دا په جهاد باندې ووتو امام ربی دا ډېر لوی د امام مالک استاد ښه امام د مذهب د خاوند چې کوم دی هغه ته به ګونټې ماتې کړې وې دومره لوی عالم دا د چا زوی و د هغې مور څنګه تربیت کړی و ربیعة حمل فی بطن امیه دا ربیعه پلار چې کله جهاد لتلو جهاد لروان شو ښځې ته وی جهاد لزما په خېټه باندې د مور چې کوم دغه بیبي باندې د خې پمپه بیبي چې کوم دی حملو او د هغې چې کوم دی دی پرېښودله او دی جهاد لاړو جهاد لځي دغه د جهاد دورو او خلق به جهاد لتلله دا ماشوم هم پرېښو په ګېډه باندې د خپلې بیبي او د خپلې بیبي له 30,000 دینار 30,000 دینار ورکړه چې دا 30,000 دینار دغه وخت ډېر لوی رقم و اوس هم ډېر لوی دی 30,000 دینار چې کوم دی د ښځې له ورکړله چې ای بیبي دا زما امانت دی ستا سره به پروتي او د جهاد له لاړو 27 سال دی د جهاد کې چې کوم دی دا مشغول 27 سال 20 کاله د الله په لاره کې جهاد کړی دی نو چې ماشوم په ګېډه و او دی لاړو ماشوم الله پیدا کو هغه د هغه نوم ربیعه ولا مور کېښو هغه ته امام ربیعه رای ویل کېږي او دا ماشوم مور د تربیت وکړو 27 سال لا پلار واپس راځي د کور ته او 27 سال چې واپس راځي د 20 کالو زوی ډېر چې کوم دی مشهور شوی و په کلي کې په مدینه کې هر چا پیژندو چې دا چې کوم دی نو ربیعه رای دی دی په اس باندې سور دی وهو راکب فرس وفي یده رمح لاس کې ورسره نیزه دا په اس باندې سور دی کور ته راغی فنزلان فرسه د دې اس نه راکوشو ثم دفع الباب برمحه دا نیزه راواغسته او دروازه پرې داسې وټکوله ټک 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 دروازه وټکوله فخرج ربیعه والا راووتو دغه زوی راووتو فقال یا عدو الله اتهجم على منزلي اے دا خدای دشمنه د پردو والا د کور خیال نه ساته په دروازه دی راکېښي څوک تا ته پته نشته چې دا کور د چارې دا خو د وخت د امام دی دا خو د یو عالم دی دا خو د استاذ کور دی تا پردې نه چې پردې لګېدلې دي بیا هم دی چې په نیزه باندې دروازه وخې لګیا دروازه لرې کې دا زوی ورته وي او دا پلار ورته وي قال یا فروح وقال فروح دا فروح ورته وي یا عدو الله اے دا الله دشمن انت رجل دخلت على حرمتي ته زما په کور کې سکے تا ته پته نشته چې دا زما کور دی زه فروح یم او ته چې کوم دی نو زما کور ته دننوتې نه پلار زوی پیژني او نه زوی پلار پیژني او په دې کې د دوی چې کوم دی نو خبرې ګرمې شوې
27 سال شوي دي 27 سال ګاونډیان چې کوم دی هغه هم راغونډ شه لکه پرېږدی سخت مسله ده څه مسله ده دا پلار یې ورته وایي چې د خدای بندګانو زه په روح یم ما چې کوم دی نو دا زما کور دی زه کور ته رالم دا هلک چې کوم دی زما د کور نه راووتو پته نه لګي چې څوک دی چې دا خبره یې وکړه دلته د ده ښځه ناسته ده زموږ ښځې خو چې معمولي خبرې به دروازې ته به روزو بس بار ته تماشو ته ولاړ یو هېڅ چل دی او خو دینداره ښځې وې هغه چې بار ته راووتو پوه شو چې دا خو مې پلار دی خاوند دی او دا یو خو چې کوم دی نو دا خو زوی مې ورسره په ویمه دی خلکو ته وې ځای دا پلار یې راونیو دا خاوند دوی ته وایي چې دا خو ستا پلار دی د خدای بنده نو چې کله ورته پته ولګي چې مې پلار دی او پلار ته پته ولګېده چې دا مې زوی دی نو دواړو یو بل له چې کوم دی نو غاړه ورکړله او وی چې څومره نږدې چې کوم دی زمونږ رشته وه او څومره مونږ چې کوم دی نو لرې لاړو تو زما زوی وي زه د پلار وم او مونږ ته دام پته نه وه بابا راځه بابا راځه بس د لاسه یې ونیو دننه یې بوتلو او په کټ کې کېنو او ډېر لوی احترام یې ولو کو او بیا احترام یې وکړو نو دی ورته بابا د ماسپښینه پورې ورته ناست دی د غرمې پورې خبرې اترې کوي او بیا ورته چې بابا زه جومات ته ځمه ته بیا راځه ښه په قلاره وي ښه دی چې کله ووتو نو دی دې ښځې ته وایي ای ښځې ما 30,000 درهم تا سره کیښي وو هغه خزانه ماله راکه ما په کار ده زما په کار ده دا ښځه ورته وایي چې خاونده لاړ شه مونځ وکړه ستا خزانه ما ښخه کړې ده کله چې ته مونځ وکړې واپس کور ته راشې تاله به زه ستا خپله خزانه درکړم 30,000 درهم به درکړم دی روان شو دا زوی روان شو جماعت کې ناست دی پټکې اچولې دی دا پټکې او ټوپې نه ده حسن بصري د بخاري حدیث دی ښه دا واورئ دا بخاري حدیث دی حسن بصري وایي چې ما یو صحابي نه درېده چې هغه سرتور مونځ کړی دی ښه دا مکروه دی سرتور مونځ کول یو صحابي ما نه دی لیدلی چې هغه سرتور یا به پټکې په سر کړی و یا به ټوپې په سر کړی و الله تاسو په مانځه کې هم داسې سوټاري ولاړې او ټوپې نه په سره وئ چې تاسو د چا سره عزت کوئ او که ناسې نخرې دپاره راځئ تا د کالج دپاره ځان له بیل سوټ جوړ کړی دی د فنکشن دپاره بیل سوټ جوړ کړی دی د درګۍ دپاره دی بیل سوټ جوړ کړی د کلي دپاره دی بیل او ستا په سر ټوپې نشته تا د هغې غم نشته په مونځ داسې کې د هغې لپاره ستا غم وکړه که نه چې زه 5 وخته مونځ کوم چې د دې لپاره زه یو ټوپۍ والم مخصوص چې هغه زه په سره وم که نه دا پټکې والی دی دی په جومات کې ناست دی دې دروازه باندې دا پلار یې راننوتو په روح رحمت الله علیه راننوتو چې راننوتو حلقه لګېدلې دا شاګردان ناست دي لوی لوی شاګردان ناست دي امام ربیع په منځ کې د ګلاب په شانتې ناست دی نو دا ربیع وایي دا په روح رحمت الله علیه وایي من هذا الرجل ای خلکو دا سړی څوک دی نو چا ورته وایي هذا ربیعة ابن ابي عبد الرحمن ای ته دا نه پېژنې دا د عبدالرحمن چې کوم دی نو په روح زوی دی چې دو دا ولیدله د دې چې کوم دی په قسمت باندې حیرانه شو او دې محسوسه شو چې دا څنګه چل دی چې زما په کور کې یو ډونه لوی عالم پیدا شو چې هغه ته نن خلک ناست دی او هغه چې کوم دی نو ګونټې ورته ماتې کړي د وخت امام مالک غونته رحمت الله علیه د هغه چې کوم دی شاګرد امام مالک صاحب هغه ته ګونټې ماتې کړي دي او هغه ته ناست دی سبق دی وایي او د دوی په سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو یو سیټ ته لاړو چې ربه شکر دی چې زما دا بچی خو زما دی
چې دا پټکې والے دا دونه شاګردانې ناست دي مونځ یې کړی دی ډېر په خوشحالۍ سره کور ته چې راغی ښځې ورته وایي ایما احب الیک وایه که نه خاونده کم یو دې خوښ شو 30 الف دینارن هغه خزانه 10,000 روپۍ دله درکمه او هذا الذي هم هو فيه من الجاه او کنه دا لوی علم دی خوښ دی دا لوی پټکی والا سړی دی خوښ دی دا لوی چې کوم دی شاګردان دي دا دی خوښ دی ایما احب الیک خاوند وایا کم یو دی خوښ دی یو علم په 10,000 جوړ کې دا پیسو نه جوړیږي کنه څوک به خلک به تلو په مدرسو کې به عالمان اغسته او راوستل به په کور کې به کېنواله دا به پیسو نه جوړیږي ښه دا خرچه کیږي د دې پیسې لګي د دې وخت لګي د خپل دا ټیم قیمتي کی د خپل شپه او ورځ چې کوم دی دا دین لور کی نو الله دوی بیا رنگ کی دوی بیا مقام ور کوي دوی بیا عزت ور کوي او تا چې کوم دی تا برکت سره بدا کیږي وی وایا خاونده 10,000 روپۍ دی پکار دی واپس در کما خزانه او خدا ما الګ دی ربی خوښ دی چې دا ستا چې کوم دی خزانه را ما ټول مار چې کوم دی فإني قد انفقت المال كله علی ما ستا یو روپۍ په دې بچی لګولې را ما بې ځایه نه ده لګولې ما چې کوم دی نو په نشو تماشو نه ده لګولې د چا پلار چې بار هغه به څه نه کوي او د دو پلار بار او لوی پڼ پروت دی خو مور یې دا نه دي کړي چې هغه په زول لګولي هغه په دې بچي لګولي اوس وایه ستا کم یو خوښ دی فوالله ما ضیعته زماره په خدای قسم وي دا ښځه ورته وایي چې ما ستا یو روپۍ دا نه ده ضایع کړې هغه 30,000 ما د دې په تربیت باندې لګولې دي د مور لاس شو که نه نو د بچو پر تربیت په داسې طریقه کوو او کله چې مونږ د بچو تربیت داسې وکړو نو مونږ بریعظمه شو که د هغه نه مونږ شرمخ جوړ کړی دی د هغه نه مونږ نسواري او چرسي او پوډري جوړ کړی دی نو بیا به زمونږ دغه حال یا کم چې دی نو دغه به زمونږ حال چې دا کم زمونږ په چې د اختیار را سره نه بیا نو بیا راته څوک د سړي زوی نه وي په کور کې بیا به د ښځې بدي شي بیا به د بچو هم بدي شي بیا به ستا په لاس څه کېږي هم نه دا ولې تا تربیت نه دی کړی د دې بچي غیر د کنځلو د وینا نه ستا سره بله څه خبره نشته هغه تربیت وکړه علی حلال راوړه هغه چې کوم دی په حلالو غټ کا د هغه دین طرف ته رهنمایي وکړه یوازې دنیا نه ده دنیا به ټیک ده ته به پروفیسر هم جوړېږي ته به سیاستدان هم جوړېږي ته به ساینسدان هم جوړېږي ته به انجینیر هم جوړېږي هغه ته به ادب ښې که نه پتا کې به خپل ادب نشته نو تا به بچي به څه ادب وکړي نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د بچو خپل مضبوط تربیت وکړئ بیا به تاسو په آخره زمانه کې خوشحاله یې خدای دې موږ په دې لږو خبرو د عمل کول توفیق راکړي او الله دې زمونږ ماشومان دا دینداره کړي او الله دې د مور او پلار د سترګو یخوالي وګرځوي ربنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا